بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو. زه مستاسو قربا زمل خان او تاسو ګوري پروګرام کیپټل رپورټ لاهور سنټر نه. حالوال بنګ تاسو ته ښکاره کوو د زنده دنانه لاهور. قدرمند کتونکو نن بعد د پروګرام شروعات د امیر حمزه شینواری یو شعر نکوما وای چې وای اغیار چې د دوزخ جبه ده، وای اغیار چې د دوزخ جبه ده، خو زه به جنت ته د پښتو سره ځم. دا هغه شعر دی چې په هر پښتون ځوان چې کوم دی هغه مین دی او ولې به نه وي ځکه چې مورنۍ ژبې سره مینه چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضروري ده. او همدغه وجه ده چې کوم قامونه په نړۍ کې د خپل مورنۍ ژبې عزت کوي، قدر کوي، همهغه قامونه چې کوم دي په تاریخ کې ژوندي پاتې دي. نن به موږ تاسو ته حال احوال ښکاره کوو د پښتو یو داسې ادبي غونډې چې پکې به زموږ د خیبر پښتونخوا یو شمېر شعرا چې کوم دي، سیاستدانان چې کوم دي، هنرمندان چې کوم دي هغه موجود دي. دوی سره به ګپ شپ کوو چې هغه دی پښتنو ژبې چې کوم تاریخ دی په دغه اړه څه ویل غواړي او پښتو چې کوم ادبي چې کوم تاریخ دی هغې په اړه څه ویل غواړي. پښتو ژبه چې کومه ده هغه یو جدا تاریخ لري، یو حیثیت لري او همدغه وجه ده چې نن په نړۍ ګوټ ګوټ کې دا ژبه چې کومه ده هغه ویل کېږي. موږ به د دې دستوري حال احوال تاسو ته ښکاره کوو. هنرمندان، شعرا او ډاکټر عباسین یوسفزئی چې کوم په دې دستوره کې د خیبر پښتونخوا نه میلمه په توګه راغلی دی هغه سره به ګپ شپ کوو. سیاستدانان چې کوم راغلي دي، هنرمندان چې کوم راغلي دي، دوی سره به ګپ شپ کوو او ښکاره کوو به تاسو ته چې دې غونډه کې پښتو ژبې دپاره چې کوم ګامونه پورته کړل شوي دي په دغه اړه دوی څه ویل غواړي. د پروګرام باقاعده آغاز کوو. راځئ چې ورځو. قدرمند کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز کوو. موجود یم زه د لاهور دا یو ریسټورنټ هوټل دی او دلته نن زمونږ د پښتو وطني هنرمندان، شعرا، سیاستدانان چې کوم دي هغه راغونډ شوي دي. مقصد یې څه دی؟ مقصد یې د پښتو ژبې ترویج دی. موږ سره دې وخت کې شعرا موجود دي، رایټرز موجود دي، لیکوال موجود دي. دوی سره به خبرې اترې کوو چې هغه دې غونډې ته په کوم نظر باندې ګوري او څه ویل غواړي. عایشه خان موږ سره موجود ده. اجوکا تھیټر یو وتلې چې کوم دی هغه ډراما او فن سره تعلق لري. دا یو تھیټر دی. موږ سره موجود دی. دوی سره به خبرې اترې کوو چې هغه دې غونډې ته په کوم نظر باندې ګوري او مورنۍ ژبې لپاره چې کوم هلې ځلې روانې دي دې ته په کوم نظر باندې ګوري. عائشہ بہت بہت شکریہ آپ کا. کس طرح دیکھتی ہیں ان ایکٹیویٹیز کو؟ جی شکریہ، آپ نے مجھے لائق سمجھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. بات یہ ہے جی کہ کوئی سا بھی کلچر ہو، کسی بھی زبان کا کوئی بھی کلچر ہو، وہ بچ ہی تب سکتا ہے جب ہم اس کے ادب کو بچائیں. تو یہ جو ایفرٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر جب زبان مر جاتی ہے تو اس کے ساتھ اقدار، اس در کا کلچر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو میں بڑی اس چیز پہ مبارکباد دینا چاہوں گی تمام شعراء کو جو کسی بھی زبان میں، کیونکہ ابھی پشتو کی بات ہو رہی ہے تو خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ وہ یہ محنت کر رہے ہیں، وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ یہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ وہ اسے بچا سکیں. اور یہی ایک صورت ہے جس سے آپ اس کے کلچر کو بچا سکیں گے، جس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے، لوگوں کی محنت ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے مثلاً بڑا عجیب سا دور ہمارے خیبر پختونخوا میں گزرا، طالبانائزیشن ہم جسے کہتے ہیں. اور جو اس طرح کے ادارے تھے، جس تھیٹر تھا، فنون لطیفہ کے جو لوگ تھے ان کو کافی ڈسٹرب کیا گیا، ان پر حملے بھی کیے گئے. اب بڑا سلسلہ رک گیا. ایک ہمارے جو لکھنے والے تھے، ہمارے جو پوئٹ تھے، ہمارے جو شعراء تھے، ہمارے جو سنگرز تھے وہ در بدر ہو گئے. اب سمجھتی ہے کہ دوبارہ اس طرف سلسلہ جا رہا ہے اور حکومت جو سٹیپس اٹھا رہی ہے یا اپنے طور پر جو مختلف سیاسی پارٹی وہاں کی جو لوکل ہیں وہ جو سٹیپس اٹھا رہی ہیں تو انشاءاللہ اس سے ترویج ہوگی پشتو زبان کی؟ جی میں بہت زیادہ پر امید تو نہیں ہوں. ایک آپ نے بڑا اچھا یہاں پہ یہ سوال پوچھا. ایک تو میری سب سے گزارش ہے کہ کیونکہ لوگ ابھی تک پشتون کلچر، پشتون لٹریچر کو اتنا نہیں سمجھتے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہم لوگ بھی بڑے آزاد خیال لوگ ہیں. اور آزاد خیالی کا مطلب جو ہے وہ غیرت مندی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو اگر وہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کنفیوز نہ کیا کریں اس کے ساتھ. یہ بات مجھے ذرا کرنی تھی کیونکہ ہمیں بہت اس حوالے سے چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں، تو یہ میں ذرا کرنا چاہتی ہوں. سیکنڈ یہ ہے کہ میں بہت پر امید نہیں ہوں جی، کیونکہ جب تمام ادارے متاثر ہوتے ہیں نا تو اسٹیٹ کبھی بھی کسی ایک ادارہ جو ہے اسٹیٹ کا کبھی خراب نہیں ہوتا. جب ایک ادارہ متاثر ہو رہا ہے تو سمجھے تمام ہو رہے ہیں. تو ہمارے کیونکہ بدقسمتی سے سب سے نیچے رکھا جاتا ہے ادب کو، آرٹ کو، تو اس کو تو ابھی تک جتنی جگہ ملنی چاہیے ایز کمپیریٹیو دی ریسٹ آف دا ورلڈ وہ تو نہیں ہے. آپ کا بہت سر یوبل
وتل شاعر او هنرمند او لیکوال چې کوم دی هغه موجود دی د سره به هم خبرې اترې کوو. مشره ډېره مننه، ویلکم ټو لاهور. څنګه یاست؟ خیریت دی؟ مننه جی، مهرباني. څنګه ګوري دی پښتو ادبي جرګې ته؟ لکه منګه مخکې کله داسې جرګه په لاهور شانته ښار کې لکه یو پنجاب دی که نه، یو عام پښتون خو ډېر زیات دی په پنجاب کې، کم از کم خواوشات 14-15 لکه خو صرف ځان په لاهور کې دي. دغه رنګ د پنجاب مختلف سیمو کې خو دا رقمه جرګه، دا رقمه ادبي ټولنه، دې ته په کوم نظر باندې؟ د حمزه بابا یو شعر دی چې اوس وخت ایله د سترګو غړېدو راغلی دی، دا شوق چې په ظلمو کې د پښتو راغلی دی. تاسو ته به یاد وي چې پاکستان د ژبې په نوم باندې مات شوی دی. کدي بنګالیانو لا د هغې په ژبه کې د تعلیم گنجائش ورکړی نو کلم پاکستان نه دا باقی پاکستان کدي غواړي چې دا مات نشي او مضبوط شي، نو دیله پکار دی چې د پاکستان کمی قومي ژبې دي، سندھی، بلوچي، سرایکی، پنجابي، پښتو، نو هغې له د هغې ثقافتي حقوق ورکړي. پښتو ادب ته، پښتو ژبې ته ترویج لپاره، ودې لپاره څه ګامونه پورته کول موږ له پرامن سیاسي جدوجہد پکار دی په هر فورم باندې، او کوم چې د پښتنو نماینده سیاسي جماعتونه دي موږ له هغې کنوینس کول پکار دي چې دغه ژبه ده چې دا تاسو د صوبې ژبه کوي، دا تاسو د تعلیم ژبه کوي، دا تاسو د سرکار ژبه کوي، که تاسو په مخ کې تلل غواړئ، که تاسو پرمختګ غواړئ. منګه که مینوالو ته څه شعر څه ډالۍ کول غواړئ؟ زه خو د لاهور په ځمکه باندې ډېر زیات خوشحاله یم، او ما ته قلندر مومن را یادېږي چې په خوشحال په رتنبور کې وشوې، هغه کانې په ما لاهور کې وشوې، او د رڼا ناوې دغه ټولې کیسې ما سره ستا د مینې تور کې وشوې. زه د قلندر مومن روح ته سلام کوم. قدرمندو کتونکو، پروگرام کې به گپ شپ سلسله جاری ساتو. نور هنرمندان ډاکټر عباسین یوسفزئی صاحب مشر میلاد ملما د دې غونډې، دغه رنګې میاں افتخار حسین صاحب وتلی سیاستدان او نور ملګري چې کوم د پښتو ژبې سره مینه کوي، لیکوال چې کوم دي، هغو سره به هم گپ شپ کوو. د پښتو ژبې ترویج، د ادب ترویج لپاره څه ګامونه پورته کول غواړي، دا هر څه به ستاسو ښکاره کوو. اوس وخت شوی دی یو وړې شانته دمې موږ سره تماس ونیسئ. یو جهان مننه ستاسو. قدرمندو کتونکو، د مینه پس تاسو ته به یو ځل هرکلی ستاسو قربا زیمل خان پروګرام تاسو ګورئ. کیپټل رپورټ حال احوال موږ تاسو ته ښکاره کوو د زنده دلانه لاهور. او نن زه د لاهور کې د پښتو ادبي د غونډه کې موجود یم، او موږ سره وتلی هنرمند د پښتو فیاض خیشکی صاحب حالیه ورځو کې دوی ته تمغه امتیاز حکومت پاکستان لخوا چې کوم دی هغه هم ورکړلی شو. یو وتلی هنرمند خوږ آواز ښکلې غزلونه، دوی سره به خبرې اترې کوو چې هغه دې غونډې ته په کوم نظر باندې ګوري، د پښتو ژبې چې کوم ترویج په لاهور کې روان دی دوی ته په کوم نظر باندې ګوري. خیشکی صاحب څنګه ګوري دې پروګرام ته او څه نظر لرئ؟ داسې خبره ده کنه جی چې زه وایم چې ډېر لوی کوشش دی دا د خپلې ژبې لپاره. پکار دی چې زمونږ پښتانه دا خبره د نظر نه خوا نه کړو چې د خپلې ژبې سره مونږ مخلص نه یو، مونږ دې لپاره کار ونه کړو تر هغې پورې، خو دې له بل څوک نه راځي. نو دا دومره لکه پښتانه چې دلته کې دي، نو آیا دا دې نه پښتو هیره ده؟ چریم نشي هیرېدی. پښتون هر څه هیرولی شي خو پښتو نشي هیرولی. خیشکی صاحب څومره فایدهمند ګوري دا رقمه غونډې چې کومې لکه په پنجاب کې او په نور ملک نور سیمو کې دا تاثر چې پښتون لکه د ادب سره، د لیک سره، د شاعري سره، د لوبو سره، د سندرو سره لکه مینه نه لري. څومره دومره خپلمنځي موږ دغه مینه محبت او ورورولۍ او اتفاق چې کوم دی په دې دا رقمه غونډو باندې سیوا کولی شو. دا پروګرام او داسې ټول پروګرامونه دا د وحدت نښه ده، د دې ملک د دې یو کور د یو اواز خبره ده. پکار دي چې دې هلته کې راشي کار وکړي، موږ دلته کې راشو. زه په حیثیت پښتون ته ته وایم نن به راته انشاءالله د اردو د پنجابۍ سندرې وایم، نو او د په دې لحاظ سره زه د پنجابیانو روم نه دا ګیله کوم چې زمونږ ژبه هم دومره زده کړې څومره چې موږ ستاسو زده کړې ده. ځکه به د یو بل نه خبر شو، ډېر ښایسته، موږ یو وروڼه یو، دا یو کور دی، دا به ورانېدو ته نه پرېږدو.
مننه خشکی صاحب موږ سره موجود یو او د دیو دا وینا وا چې مورنۍ ژبه چې کومه ده د هغې زده کړې لپاره حکومت ته ګامونه پورته کول پکار دي په نصاب کې چې کوم دی هغه شامل کول پکار دي. فیاض صاحب ډېره مننه. زه چې کوم دی یو شعر پښتنو لپاره د لاهور چې زه راغلی یم د شمس القمر اندیش صاحب 2 شعر ورته وړاندې کوم. پسه د مروره چرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو د غیر سره خو خیر ډېرې بانې ډېر جوابونه دا ما او تا په څه باندې کاږلې د پښتو. مننه ډېره مننه. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. قدرمندو کتونکو موجود یو منګه د پښتو د ادبي غونډه یعنی جرګه ده او په لاهور کې ده. لاهور کې کم او بیشت 1.5 میلیون پښتانه چې کوم دي هغه آباد دي میشته دي ډېر مودې راهسي. خو دا رقمه جرګه دا رقمه غونډه چې کومه ده هغه په لومړي ځل روانه ده. وتلي چې کوم شعرا دي لیکوال دي او سندرغاړي دي هغه هم په دې غونډه کې موجود دي او د پښتو ژبې سره د خپل محبت او د مینې اظهار چې کوم دی هغه کوي. موږ سره موجود دی ډاکټر عباسین یوسفزئی صاحب پراید آف پرفارمنس وتلی لیکوال دی شاعر دی د پښتو ژبې سره مینه کوي. دوی سره به هم خبرې اترې کوو چې هغه د ټول معاملات ته په کم نظر باندې ګوري. ډاکټر صاحب ټولو کې مخکې درته حل کلی وایم د زړه د کومې نه مننه کوم ستاسو. دا راته ووایئ چې پنجاب او بیا لاهور پښتانه خو پکې ډېر دي خو دا رقمه غونډه چې کومه ده هغه مخکې نه ده ترسره شوې په کوم نظر ورته ګورئ؟ د ټول اول خو ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو د لاهور نه ډېر خدمت کوئ د پښتنو د خپلو خلکو د خپل وطن د خپل قام. زه لاهور ته راغلی ما کانفرنسونو له راغلی ما لیکچرونو له راغلی ما نیشنل کالج آف آرټس ته زه راځم پیلاک ته زه راځم وخت په وخت او داسې کانفرنسونه مې هم کړي چې په هغې کې 3 ورځې 4 ورځې هفته ما تېره کړې ده. خو دا وړومبۍ غونډه ده چې دا د پښتنو غونډه ده او په دې کې ټول پښتانه راټول شوي په سوونو باندې او دا د پښتو ادبي جرګې لاهور یو ډېر لوی کرم دی چې زه د هغه خلکو سره معرفي کړم چې کوم خلک تر اوسه پورې ما نه لیدلي او هغوی ما سره ډېره مینه وکړه. د هغوی زمونږ ډېر درناوی وکړو زمونږ ډېره ښه مېلمستیا وکړه. نو زه ګڼم چې د پښتو ادبي جرګې پنجاب دا یو هڅه چې دا یو تاریخي هڅه ده او الله دې وکړي چې دا جرګه هم دغسې قایمه دایمه وي. دلته موږ مشاعرو له راځو کانفرنسونو له راځو او د خپل پښتانه وروڼه وینو او د یو بل سره خپل غمونه دردونه هم شریکو او د یو بل ته د وطن حالونه هم وایو او د وطن د ترقۍ دپاره په شریکه کار هم کوو. ډاکټر صاحب دا رقمه غونډې چې کومې دي د پښتو ژبې لپاره ترویج لپاره ادب لپاره شاعري لپاره څنګه ګڼئ لکه دا یو مهم ګام دی او دې سره څومره وده چې کومه د پښتو ژبه ترلاسه کوی شي؟ اصل خبره صاحب دا ده چې نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی نو هر ځای کې چې سرګرمي کېږي سوشل میډیا ته رسي خو دا مخ په مخ لیدل کتل چې دا ډېر ضروري. زمونږ ځوان کل چې دی نو هغه په انګریزي ژبه کې په اردو ژبه کې تعلیم کوي د خپلې ژبې نه دی خبره. نور ټوله دنیا که تاسو وګورئ چین جاپان جرمني فرانس یورپ امریکا هغوی ټول لګیا دي په خپلو ژبو کې تعلیم حاصلوي او مونږ لګیا یو پردۍ ژبې وایو. نو چې پردۍ ژبه وایو نو پردی تاریخ به ورسره هم وي پردي اتلان به هم وي پردي روایات به هم وي. نو پکار دا ده چې د خپلو روایاتو نه د خپلو اتلانو نه د خپلو مشرانو نه بچي خبر شي او د نوي کل ځوانان چې دي ډېر تیز دي هغوی د دې د ترقۍ دپاره د خپل ثقافت د پرمختګ دپاره ډېر کار کولی شي. او زموږ په وطن کې تاسو وګورئ سندیان کار کوي د خپل ثقافت دپاره انګریزي هم زده کوي اردو هم زده کوي نورې ژبې هم زده کوي عربي هم زده کوي خو خپل ثقافت نه هېروي خپله ژبه نه هېروي خپل اتلان نه هېروي د خپلو روایاتو نه خبردار دي د خپلو هغه تاریخي کارنامو نه خبردار دي کوم چې په راتلونکي وخت کې د بچو ډېره رهنمایي کولی شي. ډېره مننه ډاکټر عباسین یوسفزئی صاحب وتلی لیکوال شاعر موږ سره موجود یو او د پښتو د جرګه کې مشر میلمه په توګه دوی نن ګډون وکړو او خپل تجربات چې کوم دي خپل ویوز چې کوم دي هغه شریک کړل او ځوان کل دا پیغام چې مورنۍ ژبې سره مینه او محبت چې کوم دی هغه د وخت اهم ضرورت دی. کوم قامونه چې خپله مورنۍ ژبه پرېږدي هغه د تاریخ په بې نام و نشان چې کوم دی د هغې ورک شي ولې پکار ده چې موږ د پښتو ژبې سره همدغه رنګ مینه چې کوم ده هغه ولرو. قدرمندو کتونکو په دریم سیګمنټ کې به میاں افتخار حسین صاحب
د ANP سیکرټري جنرال دی هغه سره هم خبرې اترې کوو. خو اوس وخت شوی دی یو وړې شنطه مې موږ سره تماس ونیسئ. یو جهان مننه ستاسو. قدرمندو کتونکو د مینه پس تاسو ته یو ځل هرکلی پروګرام تاسو ګورئ. کیپټل رپورټ لاهور حال احوال بنګ تاسو ته ښکاره کوو د زنده درانه لاهور. موجود یم نن د پښتو ادبي غونډه یا جرګه ورته ویل شي. وطني شعرا د خیبر پښتونخوا چې کوم دي هغه هم دلته موجود دي. سیاستدانان دین علاوه لیکوال شعرا چې کوم دي هغه موجود دي او د پښتو ژبې سره د مینې اظهار لپاره لرې ځینې راغلي دي. زموږ میلمانه دي. میا افتخار صاحب د PDM پلیټفارم ویاند هم دی او دین علاوه که موږ وایو نو عوامي نیشنل پارټي جنرال سیکرټري هم دی موږ سره موجود دی. یو سره به هم خبرې اترې کوو چې هغه د ټول معاملات ته په کوم نظر باندې ګوري. میا صاحب ډېره مننه ستاسو هرکلی درته ویو لاهور کې دا راته وویستئ چې پښتو یو نړۍ کې ویل کېږي او بلینز کې پښتانه دي په نړۍ کې. لاهور کې هم کم و بیش 2 ملیون پښتانه چې کوم دي هغه میشته دي او ډېره مورنۍ ژبې سره ډېره مینه او دغه کوي. دې ادبي غونډې ته او دې جرګې ته په کوم نظر باندې ګوري څومره ضروري ګڼئ؟ ستا ډېره مهرباني. ټول ناول خدا چې خوشحال په دیو چې په لاهور کې د پنجاب په زړه کې د پښتو چې کوم دی نو دلته پروګرام کېږي او زه د عوامي نیشنل پارټۍ او بیا په خصوصي توګه د باتور صاحب مشکور یم چې دا دومره غونډه چې کوم دی نو جوړه کړې ده او شاعران هم دلته راغلي دي، ادیبان هم راغلي دي او محصلین هم راغلي دي، پښتو مین خلک راغلي دي. دا یو ځان ته ځانګړی یو حرکت دی چې تر دې وخته پورې موږ په دې طرف هغه خواري کوشش نه ده کړې چې د خپلې ژبې دپاره مونږ مطلب دی په لاهور کې یا په پنجاب کې هم کار وکړو. ځکه چې په پنجاب کې څومره پښتانه دي زه نه ګورم چې ګینې دومره پښتانه به په بله صوبه کې وي، ځکه چې روزګار او غربت دا خلک دومره مطلب دلته راوستي. نو دا یو ډېر ښه خبره چې زموږ پهچان هم وشي، ملګري یو بل سره کیم ني. او زه خو خپل ځاني ډېر خوشحاله یم ځکه چې زه په سند کې ما داسې پروګرامونه کړي دي، ما بلوچستان کې کړي دي، موږ چې کوم دی پښتونخوا کې کړي دي او د کلچر د منسټر په حیثیت بیا ما په ډېر پروګرامونو کې افغانستان ته مطلب په دې لړ کې تلم. خو د دې ځان ته خوند دی چې موږ به یو ټایم کې لاهور ته راتلو نو دا د فلمي دنیا مطلب یو ډېر ځلانده مطلب چې ښار او په هغې کې به د پښتو ځای کم خو چې د پښتو ژبې فلمونه شروع شو نو هغې پکې نوم پیدا کړو. صرف پښتو پاتې دي. زه په دې خیال ویم زمونږ هغه باشعوره خلک هغه خو یو ضرورت و کمرشل شی چې باشعوره خلک کم ادیبان دي کم شاعران دي نن هغې دا قدم اوچت کو. دا ډېر لوی قدم دی او دا زموږ په پنجاب کې چې د پښتو نه کم لرې خلک دي هغه رانږدې کوي او دا مورنۍ ژبه به ورته مطلب چې زده کوي. نه ګڼئ چې حکومتي سطح باندې لکه اوس په پښتونخوا کې موږ ګورو نو نصاب کې هم لکه لیک دپاره دغه دپاره چې کوم دی هغه شی نشته دی. په ورلډ کې دا ریکمنډډ ده چې په مورنۍ ژبه کې چې کوم تعلیم دی لکه پښتونخوا کې دا بدقسمتي ده چې هلته نصاب کې پښتو نشته دی. څه ویل غواړئ؟ داسې ده پښتنو خو عملاً ثابته کړې ده یو خو دا پرامن قوم دی بل په فن باندې مین قوم دی او تاسو چې نن هم وګورئ په برصغیر کې په فن کې چې کوم خلک شخصیتونه اوچت دي نو هغه کې پښتانه ټولو کې په ټاپ دي. دا د بغض نه د کینې نه خلک به وایي چې دا بیکورډ دي. نه په علم کې د چا نه کم دي، نه په ثقافت کې د چا نه کم دي، نه په تهذیب کې د چا نه کم دي، نه په مطلب تمدن کې د چا نه کم دي. او زه خو که دومره ووایم نو نن خو ټولو کې فلمي دنیا چې کوم دی هغه خو د پښتنو په لاس کې ده چې نن هغه د کاروبار مطلب چې منډه هم ده او د ثقافت منډه هم ده. یو دلیپ کمار ته وباسه نو هېڅ به پاتې نه شي، شاهرخ ته وباسه بیخي به څه پاتې نه شي، سلیمان ته وباسه نو بیا به ته څه پاتې نه شي. زموږ یو بدري منیر ته اړو څوک رسېږي خدای دې وبخي. دا خو زمونږ هغه دنیا ده چې په دیزي کې مطلب کمرشل خلک پې پیسې ګټي خو قبضه پې پښتنو کړی. لاله سودیر به د خلکو نیر نه شي. د پنجابي هیرو او پښتون مونږ مطلب چې په چرته تلي وو مونږ د کامیابۍ مطلب چې جنډې خښې کړي دي. زمونږ وطن ته چې اوس غټ ضرورت دی هغه د امن دی، د سوکالۍ دی او د امن د راوستو دپاره د پښتنو چې څومره کوششونه دي دا په دې پاکستان کې ډېر کم خلک داسې مطلب چې شته. مونږ نن هم وایو چې پاکستان کې دا کم زندگی خل تیری پرامن زندگی تیری دې کې د پښتنو ډېر لوی لاس دی. مونږ که د دهشتګردۍ خلاف جنګ نه وی کړی
مونږ که د دغې ظالمانو مخه نه وی نیولې، مونږ که د امن سره مینه نه وی کړې، مونږ که د خپلو بچو قرباني نه وی ورکړې، مونږ که د خپلو خویندو میندو د مطلب چې دا وینې په بازار کې چې کومې خورې شوي وي هغه قرباني هم نه وی ورکړې، نن به نه په دې پاکستان کې چې کوم دی پرامن خلک وو دا به دهشتګردو په لاس کې. لہذا امن هم زمونږ د لاسه، ادب هم زمونږ د لاسه، مینه هم زمونږ د لاسه، ثقافت هم زمونږ د لاسه، ځکه د خلکو د سترګو ازغي یو. مونږ ته چې کله موقع میلو شي مونږ پر میدان ګټه کړې ده. میاں صاحب سیاست طرف ته ورځو، پی ډی ایم او تاسو ماشاءالله بیان د مستې د هغې بس څه پوزیشن روان دی، د پېښور جلسه چې کومه ده هغې دپاره څه تیارې روانې دي او دا کوم حالیه بیانات چې روان دي لکه بلاول بټو زرداري لخوا او دا رقمه په دغه اړه څه ویل غواړئ؟ داسې ده چې د 22 جلسه به زمونږ د خدای په فضل سره ډېره کامیاب وي. زمونږ د پی ډی ایم مشترکه جلسه وي او زمونږ چونکې یو په ګوجرواله کې شوې ده، یو چې کوم دی نو کراچۍ کې شوې ده، بله په کویټه کې شوې ده، دا په پېښور کې د دې نه پس ملتان کې ده او لاهور کې اخیری جلسه زمونږ د دې جلسو کړی ده. ممکن ده چې په د حکومت نی او د لاهور جلسې ته مطلب چې مونږ ځو نو الیکشن جلسه وي ستاسو پبلک پته لګي، د پبلک ریسپانس پته لګي او مونږ دومره به زورور یو یا نیو، خو دا حکومت دومره ظلم کړی، دومره ګراني ده چې عوام په خپله دوی نه تنګ دی او هغوی مطلب چې بار ته راوتل غواړي. اوورال مطلب د هر چا خپله پالیسي ده، خو زمونږ خپله پالیسي دا ده چې دا سلیکټډ ګورنمنټ دی، دا ختمول غواړي، د آئین بالادستي غواړو، مطلب چې دلته چې کوم دی هیومن رایټس غواړو، د آئین په دایره کې دننه ټولو ادارو چې کوم دی مطلب چې عمل دخل غواړو چې هغوی د دایرې نه بهر نوځي، د آئین دننه خپل کار کوي او په دې بنیاد باندې زمونږ د ټول ناول چې پروینشل اټانمي پکار ده، 18 ترمیم چې کوم دی په هغې عمل پکار دی، NFC واټ چې کوم دی نو په هغې باندې عمل پکار دی. دا د پی ډی ایم په ایجنډه کې شامل دی او موږ د دې لپاره جنګ کوو. د دې نه اخوا دېخوا چې کومې خبرې وي د هر چا خپل مطلب دی چې پارټي ده او خپل آواز دی، خو که داسې یو مسله راځي نو پی ډی ایم به مشترکه د هغې فیصله. مختصر راته ووایئ مینوالو ته چې تحریک به جاري ساتئ انشاءالله. داسې ده چې مونږ تحریک خو چې چا ختم شو نه مړه شو، مونږ ژوندي خلک یو او تحریک وایي دې ته چې هغه حرکت دی او حرکت به د دې دپاره چې چېرته ظلم وي د ظلم خلاف به یو حرکت وي. په پاکستان کې نن د ظلم انتها ده، د IMF سره چې کومې معاهدې شوي دي د هغې معاهدو په وجه باندې ګراني چې کوم دی اسمان ته لاړه، ډالر چې کوم دی په بره لاړو، بېروزګاري چې کوم دی سیوا شوه. نن دا قوم د دې مصیبت نه د خلاصولو لپاره حرکت ضروري دی او دا زما عقیده ده چې مونږ په حق یو نو مونږ به کامیاب یو او دا موجوده خلک چې کوم دی دا پپټس چې کوم دی دا چې سلیکټډ خلک دی دا به شکست خوري انشاءالله. میاں افتخار حسین صاحب د ANP جنرل سیکرټري د پی ډی ایم بیان بهترین او تجزیه چې کومه ده هغه وړاندې کړله ده، نه صرف دا چې د پښتو ادبي جرګې په هکله دې نه علاوه په سیاست باندې هم هغه موږ سره خبرې اترې وکړلې. ساجد باتور صاحب د دې ادبي جرګې چې کوم منتظم دی موږ سره موجود دی، د سره به خبرې کوو چې د په ذهن کې د آیډیا څنګه راله او څنګه ګوري د اوورال سچویشن ته. ساجد صاحب ډېره مننه ستاسو، څنګه ستاسو په ذهن کې آیډیا راله او فیوچر کې انشاءالله به جاري ساتئ دا؟ زه یو څو ورځې مخکې زه خو د عوامي نېشنل پارټۍ د 10 کالو نه ممبر وم، خو اوس دې ما ته پروونشل سیکرټري کلچر او دراکه، خو زما قسمت دا و چې مالا میاں افتخار حسین صاحب اور امیر حیدر خان صاحب ټوپۍ په سر کا نو هغوی ما باندې یو آواز وکړو چې تاله شمولیت ډېر اوچت درکړی دی، دغه شان کار هم بیا وکړي. د باچا خان مرکز و زه پوه شوم پنجاب کې او پښتونخوا کې ډېر یو ګیپ دی، مونږ یو قوم یو، یو وطن دی، د کلچر لحاظ سره خبره به کومه دا ټول پښتانه یو دي، یو پنجاب یو دي، دی یو بل ته رانږدې کړي دي. د قاسم علي شاه فاونډیشن د ویډیو او د کتابونو ترجمې په پښتو کې وکړي، دا پښتو شاعران دي ته پرایډ اف پرفارمنس ملاو شو، چاته تمغه امتیاز. هلته په وطن کې خو هغه خپل وطن دی که نه، هلته دومره عزت نه وي، دا یو لویه صوبه ده، دې ته مې راغوښتي چې دلته هم پښتانه ډېر دي، به د دې د خدمت لپاره د ژبې دپاره او د کلچر هماهنګۍ لپاره مې دا پروګرام جوړ کړی دی. باتور صاحب دا راته ووایئ چې دا رقمه پروګرامونه لکه په پنجاب کې او بیا په پښتونخوا کې چې وشي نو خپل منځي ورورولۍ لپاره، اتفاق لپاره، اتحاد لپاره څومره ضروري ګڼئ؟ دا ډېر ضروري دی کې دننه چې کوم کسان ناست دي کې ما ته ښکاري چې 80 کسان داسې چې اردو سپیکینګ دي او هغه د اوري او بیا ترجمې ته پوسټ کوي
خبره کوي دا د مینی او دا هوټل هم د بل چا دی هغې موږ له اجازت راکړې دغه شان نور دا همانګي د مینه لګیا د سوا کېږي تاسو زه دې ته ناست یو دې مونږ ته ناست دي او دې تاسو وګورئ دلته یو سنګره راغلی وه چا د انګلینډ نه راغلی ده او هغې له پښتو نه ورځي خو د مېلمنو په شان کې هغه هم یو ګانا وویله تاسو هغه وکړه قدرمند کتونکو دا اوس موږ نننی پروګرام کیپټل رپورټ لاهور حال احوال موږ تاسو ته د پښتو ادبي جربې کوم دی هغه ښکاره کو وطني شعرا سره لیکوالو سره سیاستدانانو سره منتظمین سره زموږ خبرې اترې وشولې او د دیو ویوز چې کوم دی هغه موږ تاسو سره شریک کړل امید دی چې تاسو به خوند اخیستی وي ستاسو تجاویز او آرا په انتظار کې به یو موږ طلب الفتیق خپل قربا زمل خان لور کې اجازت د لوی الله په امان